او جاړم دلته داسې وجاړم الله ته وجاړه الله نه وغواړه الله به درکړي ماشاء الله وروڼه دې شته واده دې شته ته خپله ښځې باندې رحم نه کوې اوس به چې لاړ شي بیا به څه کوې الحمدلله ما پرېږدم بس علاج له پخپله تبلیغ کې لاړ شه بچې دې بهترین علاج تبلیغ دی والد صاحب هسې یو بله خبره کوم مونږ سپینګیري یو مونږ سپینګیري یو مونږ لور واده شي لور ته به خلک څه وایي پلار دې څه دی هسې خلک پلار دې څه دی زوی د ډاکټر دی مثال انجینیر دی زوی د مثال پولیس کې دی نو پلار بچی دی د پلار څه دی پوډري دی دا څونه وخت شو درې میاشتې کېږي 3 میاشتې بچی مچی شته نه هېڅ هم نشته واده دې نه نه هم نه کړی ځوان سړی چې ته واده وکړې دغه شی بچي دی الله پاک درکړي او دا څیزونه خو نه دي انشاءالله انسان ځان د معاشرې ښه انسان انشاءالله واده هم کړی دی انشاءالله هسپتال کې ګډ شاباس او اوس څو میاشتې شو 4 میاشتې نو شو بس علاجونه مې ډېر کړي خو داسې هسپتال ته ډېر په نصیب راغلو الله پاک شیرا صاحب له ډېر عمر ورکړي ډېر ښه سړی دی پلار دې څه کار کوي زما پلار بارمن کوي څه نوکر موکر خو نه څونه وخت شو سړی ښه سړی او څنګه هلته ډول مول خلک وایي بازیګري کې وایي وزیرستان دا کوم ځای بچې میرلی ته خو په دې پټل باندې ځای که نه ته ولې بچې نشې کې ته خو وړوکي هلک یې نشې مه کوئ ښه ټیک ده ټیک ده کانګړې به ټکره دشمني خو نشته ولې نشه کوي بچې مه کوئ ښه صحیح ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه زه مخکې زه تاسو د ټولو شکر ګزار یم چې تاسو زه دې ځای ته راووستم او زه دې حالاتو مې وکتل نو یقینا زه ډېر خوشحال شوم ځکه چې یو بچی پیدا شي نو د پلار دا توقع وي چې دنه به زه یو انجینیر جوړوم د دنه به زه یو ښه انسان جوړوم او هغه بجای د دې چې هغه ښه انسان جوړ شي د معاشرې ناصر جوړ شي نو زه دا اسپتال چې چا دلته دغه کړی دی دې کې دا تقریبا څومره تعداد دی دا 67 پیشنټ موجوده ټیم کې دی کې 67 دي او دی به په زرګونو کسان د دې ځای نه همدغه د نشې عادي کسان چې دي هغه فارغ کړي دي او هغه به د معاشرې یو ښه انسان په توګه په خپل کلي کې ژوند تېروي نو ډېر یقینا دا ډېر چې څومره تعریف یې وکړو دا کم دی خو زه به یو بله خبره زیاتي دا وکړم چې زه هر د دې معاشرې او د شب قدر صاحب استطاعت خلک چې کوم دي هغې ته زه دا خواست کوم چې که تاسو سره څه قسمه داسې یو اضافي دغه وي چې هغې باندې پوهېږئ چې دا موږ د الله په لار کې خرج کړو یا یو د خیر ښېګړې کار وکړو نو که دې اسپتال سره هیلپ وشي مدد وشي د پیسو په لحاظ سره بل څه طریقې د اوړو په لحاظ سره بل داسې د دالو مختلف راشن په دغه سره نو دا به د معاشرې او د دې شب قدر دپاره دا بل ټول پاکستان په سطح باندې دې سره کسان دی کې یو ما کس وکتو کراچۍ دی یو د چترال دی نو دا د خیر ښېګړې کار دی که چېرته هم دې سره څه مدد وشي نو دا به ډېره ښه خبرې بلکې پروموټ به شي او دې کې به تعمیراتي کارونه چې دی هم وشي د دې د خوراک کم انتظام دی هغه به بهتر شي نو زه خواست کوم دې خلکو ته یو پیره بیا که چېرته صاحب استطاعت خلک چې دې سره مدد وکړي پولیس او ډي اس پي شب قدر پس سبحان خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دوی خپل قیمتي ټایم ویست او زموږ د ادارې وزټ یې وکړو
موږ ډېر زیات خوشحالېږو چې کله ګورنمنټ افیشلز راشي او د داسې قسمه ادارو یو چیک اپ وکړي دې سره زمونږ هم هغه چیک اینډ بیلنس که موږ کې څه کمی یا غم پوره شي دلته کې که سنټر کې څه نور څه ضروریات پوره کول وي نو موږ کوشش کوو چې موږ هغه پراګرس کې کوو هغه یو شی کم کمی دی هغه موږ ترسره ورسوو ډي سي پي صاحب خپل قیمتي ټایم موږ ته راکړه نو خدای شته زه تاسو به نن کتلي دا مریضان ډېر زیات خوشحاله دي ولې چې دې کې زیاتر مریضان په کریمینل اکټیویټیز کې مبتلا وي هغوی چې پولیس یې کوي منډه کوي نن چې ډي سي پي صاحب هغوی سره غاړه په غاړه یو بل مریض سره ملاویږي نو مریض هم خوشحالېږي او زموږ هم د خوشحالۍ هغه احساسات نه معلومیږي وجه دا ده چې ډېر کم داسې افیشلز دي چې د داسې قسمه ادارو وزټ کوي ولې چې چا سره ټایم نه وي یا دام یو پوینټ کیدی چې آیا دغه افسران میبي د دې مریضانو نه نفرت کوي خو ډي سي پي صاحب موقع ده چې دا یو ډېر خوش اخلاقه یو انکساره او عاجز افسر دی چې راغی او کم ټایم مطلب دوی دلته زموږ مریضانو سره تېر کړه نو په دې اتو کالو کې داسې یو افیشل نه دی راغلی چې موږ له یې دومره ټایم راکړی وي یا یې دا خلک سینې ته رانږدې کړي وي نو موږ ستاسو سره ډېره شکریا ادا کوو ډېره مننه الله دې تاسو له د دې اجر درکړي چې بار بار راځئ او د داسې خلکو سپورټ کوئ